افغانستان اسلامي جمهوریت اجتماعي درګانو د خپلواکۍ ادارې د ننګرهار ولایت قدرمن والي صاحب السلام علیکم خدمت یم سلام درودو د لومړۍ سرې د لواء یا تم سرې ګڼ کپتان بریدمنان سربازان منطقوي اردو پولیس ملي امنیت ملي حیدر خبرې دفتري باستان لاتو یا سړي نظام غلطوي تورن محمد احمد دای یا تم سرې د ګڼ بمپوري قماندان سلام دې په هر وخت کې دې مقام دې ستا میړانې ته سلام دې په هر وخت کې دې مقام دې تدونکې دې خاورې تشادونکې دې خاورې دې خوب نه دې آرام دې په وطن باندې دې پام دې توري دې ملګري آرام ننګرهار والي شاه محمود میخیل چې د نظامی مسؤلینو او سکتوري رئیسانو په ملتیا د زمري په 14مه په چراګام ولسوالۍ ته سفر کړی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ولسوالۍ کې سږ کال د 500 میلیون افغانیو په لګښت پروژې پیل او په پلان کې نیول شوې دي یا د غونډه چې د چراګام ولسوالۍ اړوند د سرحدي ځواکونو په کنډه کې جوړه شوې و پکې د ولسوالۍ مسؤلینو سربیره د ولسوالۍ د بیلابیلو سیمو مخورو ځوانانو علماء کرامو او سلګونو نورو ګډون کړي د پچراګام مسؤلینو په استازي ولسوال حضرت خان خاکسار د ولسی خلکو په استازي اجي ګلولي د خبرو پر مهال د ننګرهار والي په مشرۍ د مسؤلینو لورتک څخه مننه وکړه او په بیلابیلو برخو کې خپل ستونزې د حل په موخه شریک کړي دوی د ولسوالۍ ودانۍ د بیا ترمیم د خواجه صاحب حاضرینه تر ګډل پوله پوري او د چینارګي سیمې څخه تر شولالۍ سیمې پوري د 3.5 کیلومتر سړک د جوړېدو په میاکیله کې د لوی پل د بیا ترمیم کېدو خونځوي ته د ودانیو او هاتو جوړولو او په اقرا پروګرام کې د شاملېدو تورې بوړې په تنګي کې د اوبو بند جوړېدو تورې بوړې سیمې ته د پاملرنې او یو شمېر نورو برخو کې غوښتنې وړاندیزونه وکړل نو زموږ د پچراګام ولسوالۍ ټول نظامي ځواک او پچراګام محترمو قومي مشرانو علماء کرامو ځوانانو مدني فعالانو د خوځښت او د سپینغر ټولنو مشرتابه غړو راغلو خاغلو ټولو سربازانو ژورنالستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پچراګام ولسوالۍ ته میلمانه والي صاحب محترم خیر راشي سولې امن ولسوالۍ ته هر کله راشي دا چې پچراګام ولسوالۍ یو سرحدي ولسوالۍ ده والي صاحب محترم دغه قومي مشرانو د امنیتي ځواکونو په ملتیا باندې دې ولسوالۍ ته امن راغلی دی تاسو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې کومه پروژې یا دلته په پام کې لرئ یا کوم شوي دي او کوم باندې کار روان دی انشاءالله امن فضا کې به دلته کار ترسره کېږي کوم شوم اهداف د دشمن دلته انشاءالله نه مړېږي قدرمن والي صاحب او ورسره بلای د ستاسو راتګ په چراګام ولسوالۍ ته د بیا رغونې په کارونو کې نیک پام نیسو او د پچراګام ولسونو ته ډاډ ورکوو د ستاسو ستونزې به انشاءالله حل کېږي
خو بیا هم قدرمن والي صاحب د بعضو ستونزو یادولي کوم چې هغه په لاندې ډول دي چې ولسونه ورسره په لاس په ګرېوان دي. اول د خواجه صاحب هدیرې نه تر ګډر پوله پورې کاملا دا سره تقریب دی او شان تاسو لیدلي چې دا چاودنه کړي دردونه کړي دي که چېرته دا ونه راغلی شي نو شاید ولسونه د ډېرو ستونزو سره مخ شي. دویم 3.5 کیلومتره سړک چې د چنارګي بیخ نه تر ولسوالۍ پورې خام پاتې دی چې ولسونه د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي که په اساسي ډول پوه شي دا به ستاسو ډېره مهرباني وي او د ولسونو ستونزه به حل شاید لیدلي مو وي تاسو په راغلي وي. دریم یو لوی پل چې د پچراګام ولسونه سره وصلوي او په ډېر لګښت سره جوړ شوی د له منځه وړلو په حال کې دی او په ډېر کم مصرف یې د تخریب څخه مخنیوی کېږي او که خدای نخواسته تخریب شي نو ولسونه به د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شي چې هغه د میاکلي پل دی توجه مو غواړو پرې. څلورم اکثره مکتبونه مو سرپناه نه لري غواړو چې د نورو ولسوالیو په شان د پچراګام ولسوالۍ د ولسي تړون د انقلاب په پروګرام کې شامله شي ترڅو مو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره شي. بیا هم توجه ستاسو غواړو چې د دغه ساحې د امنیت او د نورو لغړیزو برخو ته خاصه پاملرنه وشي ترڅو داخلي او خارجي سیاحت کوونکو ته د ورتګ زمینه برابره شي او ډېرې خیوبونه وکاسه ورته جوړه شي ذخیره جوړه شي نو هلته د پرناډي پورې به داخله د دې اوبو نه مستفید شي. د مختلفو پروژو پلي کول غواړو والي صاحب موږ هم غریب خلک یو هغه ټول عمر دردېدلی ځورېدلی دی او اول چې په کوم مشکل په افغانستان کې پیدا کېږي هغه ول هغه باندې راتاند راځي ځکه دلته موږ نږدې پونډ لرو د پاچینا سره سرحد لرو تقریبا 1 ساعت مزل راغلو موږ په زراعت کې د چا نه کم مګړه د شپلې نه کم مګړه د نازیانو نه د ټولو ولسوالۍ په پرتله موږ سره همکاري وکړه چې هغه کارونه چې تاسو کړي د هغې مننه درنه کوو زیاته مننه کوو. دویم والي صاحب تاسو د قماندان صاحب ډېره مننه کوو چې موږ د ولسونو غوښتنه هم د قماندان صاحب او د محلي قماندانو منله دا هم پروژه هم مننه درنه کوو او نورو د پچراګام ولسونه ډېر غیرتي ولسونه دي انشاءالله د ټول عمر د دولت تر شا ولاړ دي. امنیت زموږ خپله وجیبه ده او امنیت موږ د خپلو سربازانو د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ ولاړ دا کاملا ډاډ درکوو چې په دې کې څه مشکل نشته. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د خبرو پر مهال د پچراګام ولسوالۍ د خلکو د قربانیو او یووالي له امله قدردانۍ وکړ او روښانه کړه چې د خلکو د میړانې په پرتله د وخت مسؤلینو له لوري د ولسوالۍ ته په ښه توګه پاملرنه نه ده شوې. هغه زیاته کړه اوس مهال په د ولسوالۍ کې د 228 میلیون افغانیو په لګښت پروژې تر کار لاندې دي چې پکې د زمرخیلو پل د غونډې خیلو استنادي دیوال د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې 2 شبکې د کډوالو ادارې له لوري د سلبابه تشنابونو جوړېدل روغتون کې د IPD بلاک جوړېدل زعفرانو او نورو تخمونو ویشل او یو شمېر نورې پروژې شامل دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه د مخه تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال المآب محمد اشرف غني سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او همدارنګه د ننګرهار د نظامي شورا لخوا او د ننګرهار د ولایتي ادارې لخوا تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې کومې ورځ نه چې زه ننګرهار ته راغلی یم د تېرو 15 میاشتو کې همدا زما ارزو وه چې زه به پچیر اګام ته راځم او په کراتو د پچیر او اګام مشرانو ځوانانو د ما نه تقاضا وکړه چې هلته موږ درځو او زما به ورته همدا خبره وه چې تاسې مه راځئ موږ تاسې ته درځو چې متاسفانه چې د پچیر او اګام د ټول غیرت سره د قربانیو سره چې دوی ورکړي دي هغه څنګه چې لازمه وه توجه ورته لږه شوې ده یعنې په دې باندې موږ اعتراف کوو او دا کومه دغه خبره نه ده چې موږ یې پټه کړو یعنې تاسې سره باید ډېره مرسته شوې وي لکه کومه قرباني چې تاسې ورکړله هغه ډېره زیاته لویه قرباني ده او ستاسې د برکته نورې ولسوالۍ ارامه شو نو زه د تاسې نه مننه کوم او ټول هغه شهیدان چې په دې لاره کې وینې نظرانه کړې دي قرباني ورکړې ده زه ټولو ته
جنت فردوس غواړم او کورنۍ ورته تاسې ټولو ولسونو ته صبر جمیل غواړم بالخاصه په دغه نږدې وختونو کې چې کومه پېښه وشوله چې ملک تور او د هغې خپلوان دوستان شهیدان شول د واده په مراسمو کې مخکې مې مشرانو سره خبره وکړه هلته په جومات کې دغه زموږ او ستاسې دښمن زموږ هېڅ ارزښت ته قایل نه دی نه زموږ او ستاسې دین ته قایل دی نه زموږ او ستاسې افغانیت ته قایل دی نه زموږ او ستاسې پښتو ته نه زموږ او ستاسې کلتور ته کله به چې زموږ او ستاسې په دې وطنونو کې دښمني مو وه نو دښمن به په ښځه ډز نه کوو په ماشوم بیا نه کوو په سپین ږیري بیا نه کوو همداسې وه که نه وه حتی که دښمن به د یو ډلې په منځ کې مو هم چا پې ډز نه کوو ځکه چې زما دښمن هماغه یو کس باید بل څوک رانه زخمي نه شي بله دښمني راته وانه وایي اما دا دښمن چې دی دا هېڅ سرحد نه پېژني انسانیت نه پېژني نو په دې خاطر باندې دا زموږ او ستاسې په شریکه مکلفیت دی چې د دې په مقابل کې ودرېږو او مبارزه یعنې په واده کې ته ځان ته پورې بمونه تړه هغه هم د یو ماشوم په ذریعه باندې او بیا ته انفجار ورکوه او واده په غم بدلوه یعنې دا هم بېهمتي ده هم بې ارزښتي ده او هم اسلام او افغانیتو دا خو پرېږده هغه د انسانیت په ضد باندې یو کار دی نو زه ټولو شهیدانو ته دعا کوم او ټولو ته جنت فردوس غواړم خدای دې موږ او تاسې د غمونو نه وساتي چې سوله راشي امن راشي او په خپله چې سوله او امن راغی ابادي ورپسې په خپله راځي دویمه خبره چې زه غواړم چې وکړم ډېر بحثونه دي خو یو بحث دا دی چې تر څو حکومتولي ښه نه شي وایي نه امنیت ښه کېږي نه انکشاف رامنځته کېږي نو حکومتولي هغه وخت کې ښه کېږي چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله نه وي دا نن ستاسې په نمایندګۍ یو سپین ږیری وغږېده یو مشر وغږېده دا ستاسې وحدت ښیي ستاسې وروري ښیي تاسې ته د دې خبرې مبارکي وي دښمن چې یو ځای ته ننوځي اول په ولس کې بې اتفاقي اچوي یو څو رانږدې کوي یو څو لرې کوي بیا پس د هغې نه خپل هغه شوم اهداف مخې ته کوي نو زه د تاسې نه مننه کوم چې تاسې اتفاق لرئ وحدت لرئ او دا یوه ښه نمونه ده نو زه واقعا دا دی چې ډېر زیات خوشحاله یم نو دا چې په خپله ولس په اتفاق شي حکومتولي ښه کېږي که امن چې راغلی دی دلته د ولس په حمایت راغلی دی اما امنیتي او دفاعي قوتونه همیشه ستاسې تر شا ولاړ دا ستاسې بازو دی او تاسې د نظام بازو هسته نو په دې خاطر دغه وحدت او دغه اتفاق به ساتي د پردو جنگ به خپل سیمې ته نه راوړي ګورئ 40 کاله موږ په دې جنګ کې تېر کړو دا زموږ 4م نسل دی اوس خو باید پېښ شو چې دا جنګ زموږ او ستاسې جنګ نه و د پردو جنګ نو خیر ملتونه چې دي د بل چا جنګ خپل کور ته نه راوړي بیا د ننګرهار ولسونو ته دا پکار ده چې د بل ولایت کسان پرې نه دي په دې ولایت کې چې د بل ځای جنګ دلته باید رانه اول د مملکت په ساته موږ د بل چا جنګ رانه بیا د سیمې د ولایت په ساته باندې نور څوک چې په نورو ولایتونو کې دي وروره جنګ مه کوه که جنګ د خوښ دی لاړ شه خپله سیمه کې وکړه په کلي کې ته باید د کلي جنګ خپل کور ته رانه هغه کورنۍ هوښیاره ده چې د کلي جنګ خپل کور ته رانه نو دا سیاست د کور نه نیول کېږي د مملکت او دنیا په ساته عین شی دی نو موږ باید نه د بل چا جنګ کور ته راوړو نه د بل چا د اهدافو قرباني شو نو دا یو مسله چې ما تاسو کې ولیدله نو زه تاسو ته مبارکي وایم چې ستاسو د اتفاق اتحاد او د حکومتدارۍ د تېرو ورځو کې یو څه مشران موږ ته راغلل او وی ویل چې د محلي پولیسو ټیم لیډر که مشر دی دا د کاپیسا دی په پښتو هم سم نشي غږېدلی او قومندان صاحب هغلته دی او دا موږ ته پیسې قومندان راولېږي موږ ولسونه ته خوشحاله
همداسې وکړه. نو قمندان صاحب د امنیت تشریف لري دا هم په هغه ساعت کې راغی او موږ دا فیصله وکړه چې دا پیسې قمندان تاسو سره راوړي. ګورئ دې کې دا ده چې هغه څوک چې د هر ځای وي په هره ژبه وي د دې مملکت بچی وي د دې ولس لپاره کار کوي هغه زموږ او ستاسې ورور دی زموږ او ستاسې د سر سترګې تور دی. صحیح ده؟ نو زه ستاسې د ولسونو بیداري په دې کې زه ګورم دا ما په یو ولسوالۍ کې لیدلې ده. نو زه تاسو ته بیا هم د دې مبارکي هم درکوم. درېیمه مهمه مسله چې تاسې لرئ که اوس ورته حالات برابر نه دي خو تاسې یوه لویه سرمایه لرئ لکه تاسې یادوري مو ته وکړل چې هغه توره بوړه ده. واقعیت دا دی چې که توره بوړه کې ساحتي پارک جوړ شي هلته د اوسېدلو یوه ځایونه جوړ شي نو توره بوړه به تاسو ته دومره عاید راوړي چې دا ستاسې معدنونه او ځنګلونه او ځمکه او هېڅ شی به دومره عاید تاسو ته دغه نشانې ده. نو د دې ساتل د دغه ځنګلونو ساتل دا په تاسې باندې ډېر مهم دي ځکه دا سرمایه ګزاري ده. که د هغې ښکلا مو وساتله د هغه ځنګلونو د هغه سیمې نو نتیجه دا کېږي چې تاسې ته به په میلیونونو په میلیاردونو پیسې تاسې ته راځي. نو دې د خاطره تاسې نن چې دنیا جوړېږي په فکر باندې جوړېږي. دا د لمریزې برېښنا پروژه هم تاسې ته منظور شوې ده بودجه یې اوسه پورې کافي معلومه نه ده چې تاسې ته به 20 مکتبونه جوړېږي د اقرا د پروګرام او تعمیرونه به جوړېږي 115 میلیونه افغانۍ د دې بودجه دا تاسو د 20 مکتبونه دا بودجه یې شته ده منظور ده او دا به جوړېږي خو کوشش وکړئ چې زر یې جوړ کړئ څونه چې زر جوړ شي هغه بهتره ده. په دې کې د دې نه علاوه د اوبو رسولو دوه نورې سولري شبکې به جوړېږي تاسو لپاره چې هغه 8.5 میلیونه د هغه انکشاف اتحاد جوړوي. دوه آبیاري سیستمونه 10 چک ډیمونه 2 وړې شخصي خونې او 120 جریبه میوهداره باغونه دا به جوړېږي چې 50 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي. رئیس وزارت تاسې زراعت د چوکاټ کې نمځه دیو به جوړوي تاسو ته د مورګۍ استنادي دیوال لنډخیلو استنادي دیوال بامخیلو استنادي دیوال او محمد عمر استنادي دیوال دا 4.8 میلیونه افغانۍ د دې بودجه ده. ابیارۍ ریاست یې جوړوي دې ته پیسې موجود دي دا به تاسو ته سږ کال جوړېږي. د ښوونځیو د ترمیم لپاره 15 میلیونه ریاست معارف لري هغه به تاسو ته درکوي چې یو ښوونځی 2-3 اړخونه چې په ترمیم شول هغه به پرې جوړېږي او د زده کوونکو لپاره د 4 لکه په حدود کې افغانۍ کتابونه او نور قرطاسي او دا شیان ورکړل کېږي. نو دغه اوسنۍ پروژې چې کومې په پلان کې دي د انکشاف اتحاد نه بغیر د ولسي تړون نه بغیر نو تاسو ته 204 میلیونه افغانۍ کېږي. نو دا هغه توتان تاسو قربان دا خو هغه نقد دغه راولو د سړک مسله او دا نور کوم مسایل چې دي هغې باندې به عام فکر کې ده. نو کارونه یو څه شوي دي نو زه بیا نور ستاسې وخت نه نیسم واقعا چې دا راتګ زه پچیر اګام ته پخوا نوم نور ولسوالیو ته ټول ته تللي خو دا داسې پچ لږ پروت و نو هغه زموږ لاره باندې برابر شوی نه و. نو دا رئیس صاحب د فایدامې وایي چې د زمرخیلو پل لاندې برخه ترمیمېږي قرارداد یې شوی چې هغه پل تاسې ویل او غونډې خیلو استنادي دیوال هم قرارداد شوی شرکت یې معلوم شوی دی غونډې خیلو صحیح ده. یو شی مې زما د تاسې نه دا هیله ده چې دا پیسې زما او ستا پیسې دا د دولت د بودجې نه اکثر پیسې یعنې خارجي حکومتونو پیسې دې کې نشته. خارجي حکومت کې ورکوي خو وزارتونو ته ورکوي دولت باندې حسابېږي. نو په دې حساب باندې دا پیسې باید موږ مؤثره استفاده کړو او نظارت د پروژو ډېر زیات مهم دی. یوازې کیمیت مهم نه دی باید کیفیت هم کړو او کیفیت کې ستاسې د ولسونو رول نظارت باید وکړو. زمونږ وظیفه دا ده که انجو یو مسله
پروژه عملي کوي او که شرکت یې کوي او که ریاست یې کوي ټول ارقام باید تاسو ته درکړي هغه مشخصات د پروژې تاسو ته باید درکړي پروژه باید د هغې په مطابق عملي شي ځکه فساد موږ او تاسې خرابوي هم کیفیت خرابېږي او هم امنیت خرابېږي او هم اقتصاد روښانه کوي نو په دې خاطر باندې نظارت ستاسې وظیفه ده اما یو شی دی چې ګوره نظارت او مداخله سره فرق دی بعضې وخت کې ملک صاحب هم ورځي چې زه نظارت کوم که څه ماته راکړي ولسوال صاحب به هم ورځي والي صاحب به هم ورځي بل څوک به ورځي صحیح ده که نه یا زما په نامه د بل په نامه پیسې راټولې کېږي دا قسم شته دی پکې نو په دې خاطر باندې زمونږ اوله ورځ وعده د نګران د ولسونو سره همدا وه هغه شی سره وعده کوم چې زما د وسې پوره رشوت به نه اخلم رشوت به نه ورکوم او واسطه به نه لرم دا خو خارجي کومک ته ضرورت نه لري دا خو ټریننګ ته هم ضرورت نه ورکشاپ ته هم ضرورت نه لري دا زما تاسې سره وعده ده چې هیڅ څوک د والي په نوم باندې د رئیس په نوم باندې د بل چا په نوم باندې یو روپۍ نه چاته ورکوي نه څوک اخلي او که هر ځای کې وه مقابل کې ودرېږي نو زه واقع دا ده چې هم په راتګ باندې خوشحاله یم هم ستاسې په اتفاق مې چې ولیدو خوشحاله یم او هم ستاسې دا احساس دا یوازې محلي احساس نه دی بلکې تاسې یو ملي احساس لرئ ځکه دا د قمندان صاحب تعینېدل دا ګوره وړه خبره تاسو ته به ښکاري خو په واقعیت کې دا یو ملي احساس دی چې تاسې یې لرئ نو زه د تاسې نه د ځان لخوا زموږ د نظامي شورا لخوا د دولت لخوا د جلال الدین جمهور رئیس صاحب لخوا د ټول نه مننه کوم او ټولو ملي پروسو کې باید موږ فعاله برخه واخلو په ملي پروسو کې دا نه وایي چې ته پکې برخه نه اخلي بل څوک پکې برخه اخلي بیا هغه ستا په سرنوشت باندې تصمیم نیسي نو په دې خاطر باندې موږ دپاره ضرور ده چې په ملي پروسو کې باید برخه واخلو نو زه بیا هم د تاسې نه ډېره مننه کوم زحمت هم له درکړه په دې ګرمۍ کې دلته راغلی آباد اوسئ خوشحاله اوسئ ولایتي اداره ما دفتر همیشه ستاسې په مخ کې بیرته دی هر وخت راتلی شئ هره ستونزه چې وي مستقیم یې شریکولی شئ او انشاءالله چې نیت صاف منزل آسان کله چې نیتونه زموږ خوښ شول ما تاسې ته اوله کې د قرآن عظیم الشان تلاوت ویل چې خپل ځان کې په خپله تغییر را نه ولې وایي الله تعالی هم ستا په حالت کې تغییر نه راولي نو موږ به په خپل ځانونو کې تغییر راولو بیا به هماغسې اعمالکم ومالکم چې کوم عملونه هم ښه شول حاکمان هم ښه کېږي چارواکي هم ښه کېږي نو دا یو بل پورې رابطه لري نو په دې خاطر باندې هم دې خدای زموږ او ستاسې عملونه ښه کړي نیتونه دې زموږ او ستاسې ښه کړي او خدای دې بې اتفاقي زموږ او ستاسې نه لرې لري ښاغلي میخیل وویل همداراز سږکال د یادې ولسوالۍ لپاره د 446 میلیونو افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې په پلان کې لري چې پکې د اقرا پروګرام له لارې 20 ښوونځیو ته ودانۍ جوړول د سولې په نوم د 102 میلیونو افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې ولسوالۍ په کچه د لمریزې برېښنا ورکړه د اوبو رسونې 2 شبکې 2 وړې شنې خونې 120 جریبه باغداري لنډخیلو مورګۍ بامخیلو او محمد عمر په سیمو کې استنادي دیوالونو جوړول او ګڼ شمېر نورې پروژې شاملې دي. تاسو معلومه ده چې موږ ولسوالیو ته سفرونه شروع کړي دي تقریبا 14 ولسوالیو ته موږ تر اوسه پورې سفر کړی دی البته 2 نورې ولسوالۍ هم موږ لیدلې چې ټولې 14 ولسوالۍ کېږي دا 15 میاشتې ماموریت چې زما تر اوسه پورې دلته دی د دې ونه موږ لیدنه وکړله او دا سفرونو ګټه په دې کې ده چې یو شفافیت په حکومتوالۍ کې راځي خلک تشویق کېږي چې د خپلو پروژو نه حمایت وکړي نظارت وکړي هم کیفیت ښه شي او هم کمیت تر څنګ باید کیفیت ته هم زیاته توجه وشي چې د فساد مخنیوی وشي او دا پیسې د ولس پیسې دي او ولس باید د دې په نظارت کې رول ولري هره پروژه چې دلته عملي کېږي که هغه حکومت عملي کوي که مؤسسات عملي کوي ټول مشخصات باید ولس ته ووایي او ولس باید د هغې نه صحیح نظارت وکړي البته د نظارت او د مداخلې سره فرق دی چې خلک باید په کارونو کې مداخله ونه کړي نظارت وکړي مهم شی د دې مکاتبو اوله غوښتنه د مکتبونو سږکال 20 مکتبونه د اقرا پروګرام د لارې دلته جوړیږي او زه فکر کوم چې دا زیات مکتبونه دي چې په یو ولسوالۍ کې یا په دغه سیمه کې دي په یو کال کې جوړ شي دا په خپله یو لوی لاسته راوړنه ده البته سړک مشکل دی دا موږ ولیده رئیس صاحبانو سکټوري د خپل ځان سره یاداښت واخیسته او انشاءالله زموږ چې څه وسه کېږي
هغې ته به هم توجه کوو. سروې د بعضې شیانو شوې ده، خو هدف دا دی چې کله زما خپله پالیسي هم دا ده چې کوم کار چې عملي شو او یعنې په عمل کې موږ دې ورته ثابتوو چې جوړ شو او بودجه ورته منظور شوله. البته سروې او ډیزاین او بعضې شیان شوي دي، هغه به په خپل وخت کې بیا خلکو ته اعلان کړو. د یادې غونډې په ترڅ کې د ښوونځیو زده کوونکو ترانه او یو شمېر نورو د غربت تر نوم لاندې تمثیلي پرچه هم وړاندې کړه. دا د عزت خاوره ده، دا غرونه شوکت لري، دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري، دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري، دا د عزت خاوره ده، دا غرونه شوکت لري، دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري، دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري، دا د جنت هوا، دا درې همت همت، دا اوبه د ژوند په دا ګړې قوت قوت، دا د جنت هوا، دا درې همت همت، دا اوبه د ژوند په دا ګړې قوت قوت، دا لوړې بازان لري، هر پرواز اوچت لري، دا شملې د ننګ شملې شان لري عظمت لري. خیر سوچ خدایا ته هیڅ بې پلار نه کې، خدایا خدایا ته هیڅ بې پلار نه کړې. خدایا څومره وخت تېر شو چې ښار ته راغلی یم، مزوغه یې هېڅ درک نشته. مور به مې په څه حالات وي. یو څو ورځو راهیسې دغه ځوان دلته خفه او غمګین وي. راځئ له دې وغوښتو چې څه ستونزه لري، مشکل یې څه دی، موږ ورسره څه کولی شو. وړه کورکیرانه د اختر جامې غواړي، څو میاشتې وشو راغلی یم، ما وایي زه به کار وکړم، خو هېڅ کار نشته، د کوره هم معلومات نشته. د مور لپاره مې دوا او د وړې کورکۍ لپاره د اختر جامې، دا مې ځوروي. ودان ځوانانو، همدا تاسې ځوانان د دې ټولنې غم در سره دی. ټول ودان ځوانانو ډېره مننه. زه په ناستو ځوانانو، سپین ږیرو، واکمنانو ټولو دې ټولنه کې یوازې دا ورونه چې د درد له لاسه، د غربت له لاسه نن دې حال ته رسېدلی. داسې ډېر ځوانان شته چې د غربت او بېوزلۍ له وجې د تعلیم لرې پاتې دي. راځئ د بې اتفاقۍ او د بې اتفاقۍ له وجې د بې اتفاقۍ پر ځای د داسې ځوانانو ملاتړ وکړو. یو خوا به خپله ایماني دنده ترسره کړې وي او بله خوا به خپله ټولنه د غربت له تورو شپو راویستلې وي.